پیښور مشهوره ټیک ټاکره جنت کوکو باندې د خپل خور سره پیښور کې حمله وشوه. جنت کوکو خې وایستله، هغه وفات شوه او خور په آی سی یو کې د مرګ او جون حالت کې پرته ده. وجه یې څه ده؟ وجه ته بیانوم. خو دې وخت کې زموږ ډېرې خویندې پښتنې چې کوم دی ټیک ټاک لایو ته راوتي دي او د پیسو لپاره لګیا دي، هغه حرکتونه کوي چې تاسو یې د خپل کور کې د مور او خور سره نشئ کتی. مطلب دومره واهیات وي چې انسان له پکتو باندې شرم ورځي او دا نشي ویلی چې دا پښتني دي. دې وخت کې دوی ته چې کوم ګفټینګ کېږي ساده پښتو کې به خبرې وکړم، ګفټران ورته کوم ګفټینګ کوي، صحیح ده، دا د الله رضا لپاره نه کوي. او چې کومې پیسې ورته رالیږي بیا په موبایلونو باندې، دا د الله رضا لپاره نه رالیږي. څوک سره په ویډیو کال خبرې کوي، څوک یې کورونو ته راغواړي، مختلف طریقې وي. دغه شان دوی ته هم پیسې راغلي وي او بیا چې کوم دی وغیره پټېږي ته دوی میلاویږي ورسره نه. نو بیا ګفټران چې کوم دی په دغه طریقې باندې هغه خپل عملو کې او جون چې کوم دی دا ورله ختم کی. یعنې تاسو ما ته دومره ووایه چې دا دومره پیسې چې ته ګټې په دې به ته څه کوې چې ستا عزت پکې نه وي، ستا جون ته پکې خطره وي. یعنې الله تعالی چې دا په قرآن پاک کې دا بېشماره پیرې د صبر او د شکر ذکر رالیږلی دی. تاسو په کمه باندې صبر وکړئ او شکر وباسئ. زه به یې زیاته کړم. د دې وجې رالیږلی دی چې ته ډېرې پیسې وګټې او ستا جون ته پکې خطرې، جون پکې لاسه ورکړي، عزت ته پکې ټکي نه وي. لکه دوی خو دنیا هم تباه ده، اخرت هم تباه دی. اخرت یې ځکه تباه دی چې کوم قسم خبرې کوي تاسو د خپل کور کې مور او خور سره نشئ کتی. دومره فضول او واهیات خبرې وي، اخرت یې تباه دی. او دنیا هم دغه مثال دی ورته وګورئ چې ګفټران خبرې وي بیا ته غرض باسي خبره ولا ختمه کی.